الحمد لأهله والصلاة لأهلها اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګري تپوس کړی چې یو سړی بار ملک کې پاتې کیږي نو آیا دی به صدقة الفطر د هغه ځای په حساب باندې ورکوي او که نه د دې خپل ملک په حساب باندې به ورکوي؟ الجواب: په دې خبره باندې ځان پوهه کړئ ملګریه چې صدقة الفطر ورکوي نو که چېرته د غنمو په حساب باندې ورکوي نو په یو دړی کې 3 کسان دي. په یو دړی غنمو کې د 3 کسانو صدقة الفطر دی، یعنې سرسایي ده پکې. نو که دی چېرته د غنمو دانې ورکوي نو دا که دی په پاکستان کې ورکوي، که افغانستان کې ورکوي، که سعودي کې ورکوي او که ملیشیا هر ملک کې چې دی هغه ځای کې ورکوي او یا په هر ځای کې پاتې کیږي نو دغه په دړی کې 3 کسان دي، په هغه حساب باندې به دغه دانې ورکوي. او که چېرته نه پیسې ورکوي نو بیا به چې په کوم ملک پاتې کیږي نو د هغې ملک چې دی د هغې د غنمو قیمت په لګولی کیږي، د اوړو قیمت په لګولی کیږي او د هغې په حساب سره چې دی نو خپله صدقة الفطر یعنې سرسایي به ورکوي. د هغې ملک په حساب سره د هغې ملک په حساب باندې به بیا دې صدقة الفطر ورکوي. هسې نه چې د پاکستان دی او په سعودي کې پاتې کیږي او وایي چې زه به سرسایي د پاکستان د پیسو په حساب باندې ورکوم نو دلته پیسې کمې راځي، هلته ډېرې راځي. نو دی چې پیسې ورکوي دی به د سعودي په حساب سره ورکوي، نه کې د پاکستان په حساب سره. او چې دانې ورکوي نو بیا دته اختیار دی که دلته ورکوي که هلته ورکوي، او که سرسایي دلته ورکوي که هلته ورکوي، هر چاله چې ورکوي اختیار دته دی. خو چې کوم ملک پاتې کیږي نو هغې ملک له به اعتبار وي او د هغې ملک پیسو له به اعتبار وي، په هغې طریقه باندې به سرسایي ورکوي. والله اعلم.